हांगकांग सुपर सिक्सेस के पाकिस्तान साउथ अफ्रीका ला په क्वार्टर फाइनल کې غټ شکست ورکو او د پاکستان لوبډله د هانګکانګ سوپر سکسز سیمی فائنل ته کوالیفای شو. د پاکستان سیمی فائنل به استرالیا سره ویجی یو سخت ټیم سره دی. ګورو به سیمی فائنل کې څنګه پرفارمنس کوي، خو امید دی چې دا ځل د هانګکانګ سوپر سکسز دا ټورنمنت پاکستان ته په لاس باندې ورشي. سیمی فائنل کې صرف استرالیا ته شکست ورکول پکار دی. استرالیا یو ښه ټیم دی. استرالیا په یو میچ کې 150 رنونه په شپږو اورونو کې وکړل. خاص ټیم د بیټینګ ورسره هم خشته او بالینګ استرالیا په هر ځای کې خاص ټیم کده خزو ټیم دی، کده سړو ټیم دی، کده هانګکانګ سوپر سکسز ټیم دی، کده انډر 19 ټیم دی، کده انډر 16 ټیم دی. استرالیا په خوره باندې ټیلنټ شته دی جی. خیر مونږ به خبرو کو په کوارټر فائنل باندې پاکستان ورسس ساوث افریقا. تاسو له سکرین باندې ښکاری ساوث افریقا باندې بیټینګ کړي دي 102 رنونه جوړ کړي دي په شپږو اورونو کې او درې کلاډیان آوټ. جورک چې کم دی 13 بال 40 رنونه کړي دي. عبدالله 2 بال 1. جورډن مورس د دای کپتان دی 2 بال 1 غم کړي دي. بلیک سیمسن 9 بال 26 رنونه او کننګم 10 بال 29 رنونه او دوړه نټ آوټ هم پاتې شوی دي. د پاکستان نه طرف شاهد عزیز یو اور کړي 10 رن ور کړي خبالنګ کړي دي. عباس افریدی یو اور کې 26 رن ور کړي وکټ یوم نه. محمد شازیب یو اور کې یو 10 رن او 3 وکټ او سټینډینګ بالینګ شازیب کړي دي. ما صداقت 2 اورونو کې 29 رنونه وکټ یوم نه. عبدالصمد یو اور کړي دي او 25 رن ور کړي دي وکټ پکې یوې هم نه تر لاسو کړي. خبالنګ چې کم دی هغه محمد شازیب کړي دي چې 3 وکټ مېشتري دي او صرف یو 10 رن په خپل اور کې ور کړي دي. بیا کومګه قطر پاکستان بیټینګ وګورو نو پاکستان ورپسې 105 رنونه په 3.5 بالونو باندې کړي دي. په 23 بالونو ورپسې 105 رنونه کړي دي. تباکون بیټینګ د پاکستان تر طرف شوی دی. عبدالصمد پکې پلس بالو 50 واخلي دا او دا داسې ټورنمنت ته چې دی کې یو بالر یو بیټسمن 50 واخي نه بر ریټایر کیږي دا نه چې بس ابا ولاړی بیټینګ مکای. پلس بالو باندې 50 رنز کړي دي نټ آوټ پاتې شوی دی. بیا د ریټایر کېدو خو بس میچ پاکستانو غټلو. خواجه نفع 13 بال 36 رنزونه کړي. خو بیټینګ خواجه نفع هم کړی دی او عباس افریدی کپتان صاحب 2 بال واخلي دي او پاغه 2 چکی واخلي دي او دا میچ چې کوم دی ډیر په اسانه باندې پاکستانو غټلو. پاکستان سیمی فائنل تک کوالیفای شو چې سیمی فائنل استرالیا سره دی. خو ساوث افریقا لوز هم چانس ترې کوارټر فائنل بایلو او د دې سوپر سکسز رولز دادي کوارټر فائنل چې څوک بایلی نو غي به هم میچ کوي. هغه د ای به هم پلیټ سیمی فائنل تک کوالیفای کیږي. پلیټ سیمی فائنل ته افغانستان هم کوالیفای شوی دی چې د کویت نه کوارټر فائنل بایللو جی. حکمونګه بیا د ساوث افریقا بالینګ وګورو. عبدالله یو اور کې 10 رنونه وکټ یوم نه. بلیک سیمسن یو اور کې 22 وکټ یوم نه. ایتن جان یو اور کې 23 یو وکټا او جورډن مارس په 15 بالو باندې 10 رنونه ورکړي دي او وکټ یو هم نه دا غشتلی. نو دا ساوث افریقا او د پاکستان د کوارټر فائنل میچ چې پاکستان په 15 وکټو باندې وګټلو او د پاکستان لوبډله سیمی فائنل ته کوالیفای شو چې سیمی فائنل استرالیا سره دی.